داسې راغلی و چې په دې ښار باندې مخالف چې کوم فوج هغو پرې اټیک کړی او دې خلکو د پیغمبر علیه السلام چې کوم سنت دي هغه یې فالو کړي وو او د دې ښار د بچاوۍ لپاره یو کند یې کنستې وه د دې ښار نه ګر چاپېره. راځئ زه تاسو ته هغه کنال چې دی هغه درته ښیم او زموږ سره اوسئ. ها نو دا هغه دیوال دی، د له پاسه زه پرې دیوال باندې ولاړ یم او دا ښکته چې دی دا هغه کنال دی، دا دننه ښار دی او شهر چې دی هغه ټول دې سایډ ته دی. اوس خیر مخامخ طرف ته هم خلک آباد شو خو دغه ځای اوس په دې طرف باندې شاته ټرین هم تېرېږي او په دغه ځای باندې ګاډي هم تېرېږي. دغه مخامخ طرف ته هم خلک آباد شو او دې طرف ته خو چونکې دننه ښار و، د دې طرف چې کوم خلک وو د هغو د وخت مطابق آرمي چې وه هغه کمزورې وه او د مخامخ سایډ نه چې کوم پوځیان راغلي وو په دغه طرف په دې ښار باندې چې کوم حمله کړې وه نو هغې خلکو د وخت مطابق دا کنده یې کنستې وه. دا دغه چې دی جنګ خندق چې دی دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی او دا لومبنی اصول وو چې په اسلام کې پیغمبر علیه السلام لومبنی فالو کړي وو، دغه سنت وو او دغه سنت دی چې دا انګریزانو ته راورسېدو او دا ښار چې دی دا ډېر یو مخکنی او تاریخي ښار دی. دا د وینز سره نږدې دی، ترویزو ښار ورته وایي. دغه مخامخ تاسو لیدی شئ دا دنګ دنګ دیوالونه یې کړي نو چونکې دا وخت مطابق چې وو اسونه به او دا خچرې چې وې په هغې باندې به خلکو سفر کوو نو په هغه ټایم وخت مطابق دا مشکله وه چې یاره هغوی د دغه کندې نه دغه راوباسي. نو خیر دا وخت مطابق خو چونکې هغوی ځان د حملې نه بچ کړو خو د دې انګریز دا دماغ چې دی دا دومره تیز دی چې وخت سره سره دغه وشو تبدیلي راله او دا سیکولر ملک نه جوړ شو او دغه وشو دا دلته ایډوانس او ټکنالوژي راووته او خلک ډېر زیات آزاد شو او د لرې لرې نه ټورست د ملکونو ته چې دی هغه ماده شو. نو دې ممالک چې دی دلته خواته یو سیند بهیږي موږ به ورته غټ دریاب وایو. هغه دریاب باندې لږ کار وکړو د هغه دریاب نه هغه اوبه چې دي د هغې نه 2-3 شاخونه چې دي هغه دې طرف ته را جدا کړو او دا هغه کنده ده چې موږ به ورته خندق وایو چې د اسلام په دې دغه کې دوی فالو کړلی. د هغه دریاب نه دوی په هغه شکل کې اوبه چې دي هغه په دې کندو باندې پرېښوي او دا کنده چې ده د ټول ښار نه دننه او بار چې ده لکه د مار غوندې تو شوې ده نو دوی په دې کې اوبه پرېښوي او دغه وجه ده چې لرې لرې نه خلک دلته چکر وله راځي او د دې اوبو په غاړه باندې ځای په ځای پکې دوی د اپ ډاون یې پکې وکړه، پارکونه یې جوړ کړه او کرسۍ مرسۍ هلته ولګولې او دا اوس دغه شی دی چې مخکې دوی د جنګ نه بچ کړو او دا اوس د دوی په معیشت کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي. نو تاسو زما شاید لیدی شئ خیر په دې ټایم په دې ځای کې اوبه کمې دي او دې ته یې مختلف قسم ورهونه پرېښي دي. نو د دې نه دا خلک چې دوه پیدې دي، یو پیدا دا شو که چېرې فرض کو په دغه سیند باندې اوبه زیاتې شوې او سیلابونه راشي نو هغوی دې ته 3 ځایه 4 ځایه ورخونه لګولي نو هغو ته لږې اوبه دلته را جدا کړي، لږې اوبه دې په بل ښار کې را جدا کړي، لږې اوبه دې په بل ځای کې را جدا کړي نو د اوبو هغه ډېر پرشه چې دی د باراني اوبو هغه کم کړي او د هغې نه هغه ډېر افتونه چې دي هغه نه کېږي. او دویم نمبر دا ده چې په دې باندې د دې ښار او د دې ځای ښکلا ده او ټورستو ته لرې لرې نه اټریکټ کېږي او د لرې لرې نه خلک دلته چکر وله راځي. نو دلته چونکې دا یو دغه وم یاره راشي چې دغه د خپلو مینهوالو سره شریک کړم چې یاره زموږ د پیغمبر علیه السلام چې کوم سنت دي چې هغه چا هم فالو کړي دي نو هغه هېڅکله نه دی ناکامه شوی او خصوصا یورپ کې ما دا شی ډېر زیات نوټ کړو چې که دوی معیشت والي او که دوی وړې او غټې هر قسم خبرې چې نو زیات تر اسلام چې دی هغه دې خلکو ډېر زیات په سټرکټلی لکه فالو کړی دی او خدای رسول نه مني خو د اسلام اصول چې دی هغه ډېر زیات مني او دغه وجه ده چې خدای ترې رضا دی، قهرونه عذابونه پرې نه راځي، ترقي یافته هم دي، کامیاب هم دي او زه نن پورې دا نو انشاءالله العزیز ملاویږو په یو نوي ویلاګ کې.